أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 18 آیات نمبر 148 149 او 150 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. د دې درېواړو آیاتونو مخکې چې نو هغه وضاحت تفصیل سره تیر شوی دی. بقره دې صورت کې تحویل قبله چې نو ذکر کوي او دا مخکې چې نو 2-3 پیره تفصیل سره ذکر شونه. اوس دلته الله جل جلاله وایي دوی چې په تاسو کم اعتراض کوي چې دوی څنګه دا قبله چې نو هغه پرېښود او دې قبلې ته واختېدل، نو الله وایي مخکې چې کم امتونه تیر شوي دي، کم چې نو هغه خلک تیر شوي د هغوی دپاره هم جدا یو سمت او یو قبله وه، دوی به هغې ته مونځ کوو. لکه څنګه تیر درس کې مونږ ویلو چې یهودو د هغو به بیت المقدس کې هغه صخره چټان طرف ته چې دی نو هغوی به مونځ کولو، او نصارو چې دی نو د هغوی به د هغې شمال طرف ته د هغې چټان د هغې شمال طرف ته چې دی نو هغه به یې څه کولو، مونځ به یې کولو، هغه د هغوی قبله. نو چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې امت له الله پاک یو کامل او مکمل دین ورکړی. اوس چې دوی له کله الله رب العزت کامل او مکمل دین ورکړی، نو د دوی به هم یو قبله به یو سمت به د هغې ته به دوی عبادت کوي او دا به مستقل د دوی. نو ځکه الله ومې دوی چې به دې اعتراض کوي، نو اعتراض خو الله یو سړی په بل په هغې خبرې کوي چې کم کار دی په خپله نه کوي. نو چې کم کار دی په خپله کوي نو په هغې بل باندې اعتراض نه وي پکار. نو ځکه الله وایي لکل وجهه، د هر یو دپاره چې دی نو هغه یو طرف و. د واو په کسرې سره دا چې دی نو ویلی کېږي طرف او قبلې ته، بلکې یو روایت چې نو قرات غالبا د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د هغه چې دی نو دلته د وجهتن قبلتن چې دی نو هغه قرات پکې دی چې لکل وجهتن لکل قبلتن هو مولیها، چې هغوی هغې طرف ته به مخ کولو. بیا الله رب العزت وایي فاستبقوا الخیرات، تاسو چې نو نیکی کارونو ته وړاندې شئ. نیکی کارونو کې چې نو هغه پهل وکئ، یو بل نه چې نو هغه د نیکی په کارونو کې چې نو مخکې شئ. لکه څنګه بل ذکر الله رب العزت فرمایي فلیتنافس المتنافسون، د خیر په کارونو کې د ضدیان قصد کوونکي چې نو هغه د خیر په کار کې قصد وکړي. نو دې ځای کې حضرات لیکلي دي چې ګوره کله چې دا هم د یو قول د یو کار د هغې د خیر چې نو اراده وکړه، برابره خبره ده که دغه د خیر کار قولی وي، که دا فعلی، که دا بدنی وي او که دا مالی، په دې کې بیا چې نو وروستوالی مه کوه. دا چې څنګه د اراده دا وکړه ډایرکټ چې نو دغه خیر کار کوه. ځکه دوه وجې دي، یو خو دا ده چې انسان پسې هر وخت یې د دشمن نفس او شیطان چې دی نو هغه لګېدلی. نو بعضې کرت اکثر خلک د یو خیر د یو ښه خبرې اراده وکړي، خو بیا بس شاته شیطان لګېدلی، نو هغې د هغې خپلې خبرې نه د هغې نه یې واپس واړئ. دویمو که تو جر د بدغې کار کې لم لټ کې رو کېږي، نو د انسان د ژوند هېڅ بروسه چې دی نو هغه نشته. نو هسې نه چېرته د باندې مرګ چې دی نو هغه مقدم شي او د دغې د خیر کار نه چې دی نو هغه پاتې شي. نو ځکه الله وایي فاستبقوا الخیرات، د خیر کارونو کې چې دی نو هغه څه کوئ وړاندېوالی کوئ، په هغې کې نیټې مه کوئ، په هغې کې صبرونه مه کوئ. او همدغه وجه نه الله پیغمبر چې نو حدیث مبارکه کې هم راځي اغتنم خمسا قبل خمس، تاسو 5 شیزونه د 5 نه مخکې چې نو هغه غنیمت وګڼئ. اوس په دغه کې دا ویلي خپل صحت
دا د بیماری نه مخکې چې نو غنیمت وګڼئ. نن د الله پاک صحت درکړی دا د الله لوی نعمت دی. دې صحت کې الله راضي که اسې نه سبا چې نو هغه بیمار شي بیا خپل نفل او ذکر عبادت سواګر خو غټه خبر ده بیا به فرض هم چې نو هغه نشي کولی. نو ځکه الله وایي تاسو چې نه فاستبقوا الخیرات. حدیث کې د الله پیغمبر فرمایل صحت دا چې نو هغه د بیماری نه مخکې دا غنیمت وګڼه. دغه شان فراغه که قبل شغلک خپل چې نو فرصت فراغت دا چې نو د مشغولتیا نه مخکې چې نو هغه نعمت وګڼه. دغه شان د الله پیغمبر فرمایي چې خپل چې نو مالداري دا چې نو د فقر نه مخکې غنیمت وګڼه. سبب را باندې بیا داسې وخت راشي چې بیا به په خپل ځان پورې خپل خرچه پورې اریاني. نو اوس چې لکم الله جل جلاله مال درکړی په دغه مال کې الله رب العزت د دین کار وکړه الله پې راضي کړه. او دغه شان د الله پیغمبر فرمایي وایي تاسو چې نو هغه صحت د بیماری نه مخکې چې نو هغه ده او ځوان بیا د مرګ نه مخکې چې نو دا غنیمت وګڼه. ځکه کله چې انسان مړ شو اکثر که تاسو خیال کړئ څوک چې مړ شي نو څوک وایي دی وړوکې لور پاتې شو په هغه خفګان کوي. څوک چې نو هغه وایي دی وړوکې زوی پاتې شو په هغه خفګان کوي. څوک وایي دی چې نو ځوانه جانه ښځه پاتې شوله په هغه خفګان کوي. نه دا ټول هم د خفګان لایق نه خو اصل خفګان دا کم کس چې مړ شو په د پکار دی. ولی دی چې ژوندی وي څه ټایم هم داسې کېدلی شو چې د الله پاک ته په صدق سره چې نو هغه توبه وباسلی دی او الله ورله ټول ګناهونه چې نو هغه معاف کړی. څه ټایم هم داسې کېدی شو چې د په عبادت کې کمی وي او د عبادت د کمی چې نو هغه د وباسلی وی دی چې نو په عبادت کې چوش شوی وي ځان له د په خپله چې نو هغه د خیر کارونه کولی شول. اوس چې کله دی لاړو دی خو عمر له د بل لاس ته چې نو هغه محتاج شو. اوس که چا ورته دعا وکړه نفل پسې وکړل صدقه خیرات پسې وکړلو بل یو کار خیر وکړو د هغې ایصال ثواب ورته وکړو جو فبها دا به چې نو د هغه په احسان خو که دغه یې ونه کړلو نو د هغه غریب خو اوس لاړو هغه خو محتاج دی. د دغه به چې الله پاک د هر انسان کفالت د هغه رزق دا خو الله پاک مخکې نه چې نو خپل ذمه باندې اخیستی دی چې چاله کم مقدر کړي هغه په هر څه میلاږي. نو د دې وجې نه کم ژوند چې دی الله وایي دا غنیمت وګڼئ. فاستبقوا الخیرات نیکۍ کارونو ته چې دی نو هغه مخکې شئ. او دویم حضرات مفسرین وایي دی کې دا هم الله وایي چې کمې خبرې هغه ابسیاتو سره تعلق ساتي فضل وي نو دغه کارونو کې چې نو خپل ټیم مه ضایع کوئ. لکه څنګه اوس قبله دا او قبله څنګه او تاسو ولې وخت نه الله وی دو پرې دی دا یهود نصارا دو بچنه دا اعتراضونه کوي دو خپل کار دی کوي. تاسو مقصودی کم عمل چلے نو اق توړان نشي خپل مقصودی کار کوي. اينما تکونو یاتی بكم الله جميعا. تاسو چې کم ځای هم یې الله به تاسو ټول چې نو هغه راولي. ان ورځ په قیامت چې کله د حشر کوي بیا به د ټولو دغه یو قبله شي ټول به بیا دغه الله مخې ته چې نو هغه ولاړې بیا به کې قبلې او دا خبرې نه خو چا چې څومره عمل کړی د هغې په قدر به ورته جزا او سزا میلایي. ان الله على كل شيء قدير. الله رب العزت په هر شي باندې قدرت والا دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. اوس دلته وګوره دلته بیا درې پیرې تقریبا د قبله د حکم درې پیرې چې نو الله پاک ذکر کو. اوس وایي چې دا درې پیرې ولې ذکر کو نو بعضې حضرات وایي د درې پیرې د دې وجې نه ذکر کو چې دا د ناسخ منسوخ کې دا د ټولو نه وړاندبنی حکم و چې په دې کې نسخ رالو. نو چې کله دا د ټولو نه وړاندبنی حکم و چې په دې کې نسخ رالو دا قبله نه دا قبله نو د خلکو چې نو اعتراضات او شور او غویمه چې نو هغه سوا شو خصوصا چې د اهل کتاب یهودو نو الله جل جلاله درې پیرې د دې دا حکم چې نو مکرر راوستلو چې دا خبره ستاسو په ذهن کې کینی چې ګوره دا حق او سچ خبره ده د الله د طرف نه منظور ده. دویمه وجه چې نو هغه دا وکړه چې مخکې مونږ ویلو چې نبی علیه الصلاة والسلام دا نبی القبلتین دی. تورات انجیل کې د پیغمبر دا صفت راغلی دی چې داسې حضور دی چې نو دواړو قبلو ته به مونځ کوي. نو د دغه دپاره الله جل جلاله وایي دا چې نو هغه مکرر راوړلو. بعضې حضرات وایي چې د دې دپاره هم مکرر راوړلو چې اوس نن نه بعد به په دې کې نور چې دی نو هغه بیا تحویل نه کېږي تر د قیامته پورې به هم دغه قبله دا به چې دی نو معتبري دې طرف ته به مخ کول چې نو هغه لازم وي. بعضې حضرات په بل ترتیب سره چې نو ذکر کړي هغوی درې پیرې الله جل جلاله دا حکم ذکر کړی دی
یو پیرچ نینو الله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام دینه مخکې چې نینو هغه هم تیر شولو نو وی ګوره الله جل جلاله وړاندې ځل چې کله وي نو الله پاک مقصود دا چې تاسو خپل مخ چې نینو هغه قبله طرف ته کئ نو دغه ځکه مقصود دا چې کله تاسو خانه کعبه کې موجود یې او مونږ کوئ نو تاسو قبله طرف ته چې نو هغه مونږ کوئ عین قبله ته چې نو هغه مخ کوئ دویم آیات کې چې کله بیا رااله نو دویم آیات کې چې کله رااله الله جل جلاله چې نو هغه فرمایلو تاسو جن فول وجهك شطر المسجد الحرام نو تاسو مسجد حرام طرف ته جن نو هغه مخ کوئ نو دې کې کم کسان چې آلتی وی مدینه مکه مکرمه کې وی خو د مکه مکرمه کې مسجد حرام نه بهر وی نو دا غوی په حق کې چې نو دا حکم دی او بعض وی چې نو دا حکم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام د مسافر په حالت کې یعنی په حالت د سفر کې هم په تاسو باندې قبله طرف ته مخ کول چې نو دا لازم دی او د باندې بیا مونږه مسله او د ریل ګاډي او دا ټوله قصه کړي هم او دریم ځل چې الله ویلي دی چې تاسو کوم ځای نه وځئ قبله ته مخ کوئ نو دې نه مراد چې نو هغه لري د لري ملکونو چې نو هغه د مراد دنیا که په هر سر کې خو قبله چې نو هغه صرف او صرف ستا خانه کعبه بیت الله شریف هم دې ته مخ کې دې نه ما سوا قبل طرف ته د مخ کو جان بوجھ کر مونږ چې نو هغه دې نه کی نو دې وجنه الله جل جلاله دا حکم چې نو هغه مکرر درې پیری چې نو په دغه وجه ذکر کو نو ځکه الله وی فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك او دا تحویل قبله دا حکم یقینا ضرور ستاسو رب د طرف نه چنه هغه حق او الله بغافل اما تعملون دغه شان دا بین هدایت مخ کې تیر شه دی لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل اما يعملون التما تستویل چې په یو روایت کې تعملون دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا نو دې نه معلومه ده شو چې دا یوازې صرف د حضور علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت نه چې د الله پیغمبر به حاضر سفر په هر مقام چې نو هغه بیت الله ته مخ کوي امت باندې هم دغه نو ځکه جمع صيغه سره ذکر کړو لالا يكون للناس عليكم حجه الله دې لپاره د دې چې د خلق استاد باندې چې نو حجت او دلیل چې نو هغه را نشي او زديره مراد سره نو دې ماته سوې یو خدا دې چې اهل کتاب زګر اهل کتاب چې نو په کتاب کې تورات انجیل کې دا خبره وا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه به دوه قبله ته منځ کوي نو کچرته وس دغه تحویل قبله حکم نه راغلی نو دوه بیا دا خبره کړو چې دا پیغمبر الیاذ بالله حق او سچ پیغمبر نه دی ځکه زمونږ په کتاب کې تورات او انجیل کې د دې پیغمبر صفت چې نو نبی القبلتین دی او د خو یو قبله ته چې نو منځ کوي بعضی حضرات وایي چې نو اغلی الله یکون للناس علیکم حجه دینه د مکه مشرکان مراد دي ځکه چې د مکه مشرکان نبی رسول الله والسلام چې نو هغه په دین ابراهیمی باندې ملت ابراهیمی چې نو هغه ولو نو چې دوی هم د ملت ابراهیمی دعوه کوي او منځ چې نو هغه خو بیت المقدس طرف ته کوي نو جدي د ملت د ابراهیمی دعوه کوي نو په ملت ابراهیمی کې قبله چې نو هغه خانه کعبه و نو ځکه الله ویلي الله یکون للناس علیکم حجه نو بیا سوال پیدا کېدو چې دا غینه باوجود خو بیا هم خلک چې نو هغه خبره کوي دا غوي بیا د بیا کم معاف کړل کله ورته منځونه نه دي شي او کله ورته چې هغه مخ کې کم منځونه شي دا غي بس کېږي نو د دوی خو له بسوک بندي نو الله وی الا الذين ظلموا منهم کم چې ظالمان دي نو دوی خو په هیڅ صورت نقلاري کې دوی به لګي جدي لګي تاسو په ځان غل کې فلا تخشوهم واخشوني د دې نه مېریږي زمانه وېریږي ولی اتم نعمت علیکم د پاره د دې چې زه پورا کوم خپل نعمت پتا سو باندې ولعلکم تهتدون د پاره د دې چې تاسو بیا لار عمومي الله دې موږ ته خپل کلام صحیح په نصیب کړي ولکل او د هر یو د پاره یعنی د هر یو ډلې د پاره وجهاتون یو طرف مقرر دی هو مولیها چې هغه مخکون کې دی هغه ته فاستبقوا الخيرات پس تاسو وړاندې شي مخکې شي خیرات نیکانو ته اينما تکونو هر ځای کې چې تاسو یاتي بكم الله جميعا رب ولي تاسو الله پاک ټول
ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک په هر څه باندې قادر دی. ومن حيث خرجت او کوم زین چې تو اوزه فول وجهك نو پس واړو مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. وانه للحق او بشک دا خو ضرور حق نه یعنی تحویل قبله من ربک دا طرف درمستا. وما الله او نه الله پاک بغافلین بخبر اما دا غسن تعملون چې تاسو کوي. ومن حيث خرجت او کوم زینه چې تو اوزه فولی نو واړه وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته. وحيث ما کنتم او کوم زین کې چې تاسو یې فولنو نو واړه وجوهکم مخونه خپل شطر هو طرف داغه طرف ته. لالا یکون للناس د پاره د دې چې نشي د خلکو د پاره علیکم پتا سبحانه حجت صدلیل الا الذين سوا دای کسان ظلمو چې ظالمان دي منهم د دین. فلا تخشوهم پس مېرېږئ د هغوی نه وخشوني او ویرېږئ زمانه. ولی اتم چې زه پوره کړم نعمت یا خپل نعمت علیکم په تاسو ولعلکم تهتدون او د پاره د دې چې تاسو لار بیا عمومي په هدایت شئ.